बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर जलसा हाजी ज़रशाह साहब, निज़ार साहब, इब्राहिम मजी साहब और हमारा पेखवर मरगरी यासर ख़ान, बिलाल ख़ान, बादशाह साहब, सदर शाह साहब और उनकी मलगरों मशरान व कशरान, वस्सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मों खो د میټینګ ورځ وه، دې ورځ باندې یو میټینګ کوو، تنظیمي امور باندې به خبره کوو. ټول ملګري به په ګڼ شمېر تعداد باندې شهید حیات محمد خان شیرپا صاحب مزار ته حاضري لګو. ستاسو د مینې او د دونه خلوص زموږ د ناستې نه یو جلسې شکل ورکړو او بیا ملګرو داسې تقریرونه وکړه چې زه خو ځان له ستاسو کلي ته راغلی مېلمه وم، تنظیمي دغه باندې چې اوس دوی قراردار هم پیش کړو، خبرې هم داسې وکړې، څوک خفا څوک خوشحاله. زه چې کم یوت ملګري دي ما سره، موږ یو نظریې باندې روان شوي یو، د نیشنلزم، د نیو نیشنلزم د جناب حیات محمد خان شیرپا صاحب. د هغوی یو نظریه ده د پښتون قوم دپاره او د هغوی یو تاریخ دی، لکه چې کوم حکومت هم راغلی دی او څوک هم راغلی دي، هغوی ډېرې چغې والي چې موږ به ده پیخیم وکړو، دغه شان به جوړ شو، هغسې جوړ نه شو. ځکه چې ما ته اوس هم یاد دي دا ګورمنټ چې جوړېدو د دوی یو چغه وه چې موږ راغو نو د ګورنر هاوس دروازې به کلاوي، که موږ راغو لایبرري به ترېنه جوړئ. د هغوی آیډیل حیات محمد خان شیرپا صاحب و، خو چونکې د هغه جوړېدو دپاره د هغه عمره زړه پکار وي، د هغه په رنګ انسان پکار وي او د هغه په رنګ پښتون پکار وي. دوی دا ثابته کړه چې دوی هغه ته نه رسي، څوک هم هغه ته نشي رسېدی. د دې خاورې باندې د هغه ډېر احسانات. دا ورځ چې نن مونږ راغلي یو، دا هغه ټول ملګري راټول شوي وو، هغه یاد کې راټول شوي. زما وروڼو ټایم ډېر کم دی، د ملګرو خبرې وکړې، ما نه ټول هر څه خطا کړه چې د کم ځای نه سره خبره شروع کړم د تنظیم او که نه ستاسو ګیلې لرې کړم. خو زه ستاسو د ټولو ملګرو دا خبره یو ځای ته راټولوم چې وخت ډېر لږ دی، د دروغو دنیا ډېره کمه وي، ستاسو دا ګیلې به په لږ وخت کې لرې شي. هر یو کس ته پته ولګېده